1956 کې د حاجی صاحب سره یو ځای حج ته تللی 1956 او د هغه ځان سره په هغه زمانه کې اوبه راوړې وې هغه زمانه کې ځان سره اوبه راوړې وې زمزم او زمونږ یو رشته دارو هغې کره یو زمزمې پرته و د ټیم اوس تو پلاسټک وي او مخکې به د ټیم داسې لوښي به هغې کې وه نو یو رشته دار وفات شوی و نو هغې له هغه اوبه د زمزم راواغېښتې نو چې ما هغې باندې م واچولې او باقي مو لوښي کې واچولې صرف د ټیم خوند پکې و د ټیم خوند باقي هغه اوبه وې چې څنګه تازه د زمزم اوبې چېرته 1956 او چېرته اوسني حالت ته ګوره څښا کېدو والا نه دي هر وخت پې موټر لګېدلی دی او په حرم کې دا 40 لکه 50 لکه خلک یې سکي نور یې اوبه نه سکي همدا سکي او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله سکې نو دونه ډېرې اوسکئ چې پختیم پې راوپړسېږي دام پکې نشته چې لږ اسکا ګورې یو کوې دی نه ډېر اسکا نو خلک یې د شفا په نیت سکي نو که اوبو ته حاجت ني بیم سکي سعودي حکومت ګیلاسونه ورسره د پلاسټک ایښو دی او کولر دی او یخې بیلې دی او تازه بیلې دي او صاحب انخطي ورته دا خلک په یو ګیلاس نه تږې نیم خو د برکت دپاره اسکم تږې نیم خو د حاجي صاحب داسې ده که نه تږې نیم خو برکت دپاره اسکم تږې نه دی خو سکي پیغمبر مبارک فرمایي ورسکا تږې به نه خو سکا چې جومات ته راځي سکا وي طواف وکړې بیا سکا ور ترغیبات ورکوي د سکلو او جناب دا لکونه خلق دی مدینه منوره ته روان دي په مدینه منوره جومات د زمزم د اوبو ډک دی په جده کې په جوماتونو کې زمزم اوبه پرتې دي په مدینه منوره کې مې په نورو جوماتونو کې زمزم اوبه لیدلې دي او دا څومره حاجیان چې راځي دا په لکونو حاجیان ځان سره یو دوه ټپکې را په اوږه کړي پاکستان ته بنګلادیش ته امریکې ته کابل ته یو خابل خو یې وړي دا اوبه ختمې نه شوې نه پکې خړه راله دا دومره اوبه دي یو ځل زنځېدلی دی صرف د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو د دریاب اوبه نورې راوړي د اودسونو دپاره سمندر دریاب دی هغې ته مشینونه لګولی دي او په هغې باندې ته مالګه وباسي اوبه صفا کوي او هغه راوړي صیبه په هغې باندې اودسونه هم کېږي په بعض ویې لیکلي چې دا ګورې لشرب فقط صرف اسکو دپاره دي او په بعض ویې لیکلي چې لا لشرب اسکو دپاره نه دي دا صرف د اودس او چارهدام دپاره دي هغه د زمزم اوبه را پیدا شي کارو شروع بیبي مطمئنه شوه یو قافله په لاره تله جرهم قبیله ورته وی جرهم قبیله تله مارغانې ولیدل دغلته هغې ویل که مونږ خو بخاري شریف کې راځي چې مونږ خو په دې لاره باندې ډېر تللي دلته خو مارغان چې ته مونږ نه دي لیدلي اوبه نشته نو مارغه ده کمې راغی تاسو معلومات کوئ داسې معلومیږي لکه دلته اوبې کوبی خود علیه خال اقل بیا مونږ پکې ساریږو هغه دا خانه بدوش غوندې خلک وو دا کم دغه والا چې وي څه نومې دی دا خیمو والا خانه بدوش خلک هغه کسان تلل دقه دي چې د موجوده چې کم ځای کې بیبي هاجره ناسته راونه لاندې اوبه دي ورسره چینه او دا بیت الله و خو دا روان شوی و سیلاب براته یو خوا بل خوا دا روان شو داسې یو غونډی باندې بیت الله مبارک اثرات هغې ته تپوس وکړه دا ته څوک یې وي دغسې زه فلان کې یم ځان یې ورته درښولې زما خاوند دی پیغمبر ما له کله کله راځي اوبه څنګه دي وي بس دا ما له خدای را کړي دي ټوله قصه یې ورته کړې ده هغه تللی دی هغه خپل قافلې والا ته هغې استادو الولې د هغې راغلي دي چې راغلي دي وایي که ستا خوښه یې مونږ به در سره ډېره شو وی بالکل دیره شه اپی خوشحاله شو شکر دی چې ماله خدای څوک راولي خو ګورې یو خبره ده چې کوي به اوبه تسکی خو زما به هغې غریبې ته خو پته وه چې زما د ژوند خو ذریعه دا ده اوبه به زمایي تاسو له به در کوم خو ګورې دا به ملک به زمایي دوی کې به ستاسو قبضه بني هغې وی بالکل ټیک ده خو مونږ خو به تې اوبه څوکه نه وي او الله هغې له په زړه کې چې اسماعیل علیه السلام ماشوم ته وکتل هغې په زړه کې خدای پاک هغه سره مینه پیدا کړي اوس الله کې هغه اصل عربو هلته تېره شو ابراهیم علیه السلام به کله کله راته بخاري شریف کې راځي د خپل بیبي او د خپل ماشوم خبر به یې اخیست
او ځان سره بس معمولي شی م راوړه دی ته به ورته پرېښوده او چې ویم کتل چې د ما بیبي ته ماشوم د خو رب العالمین د اوبو انتظام کړی نو مطمئن یم چې سره زوی راځي ماشوم ورو ورو لویږي قرآن شریف کې الله فرمایي فلما بلغ معه السعی بل امتحان شروع د انبیاءو زندگی د امتحانونو ده قال یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى چې کله د منډو ترلو شو بعض علما 12 لیکي څوک 14 کاله یادي اکثر علما 14 کاله یادي خو عربي الفاظ دادی لما بلغ معه السعی معه لفظ دی یو دادی بلغ السعی ماشوم اسم منډه وای نه معه پلار سره د تلو راتلو قابل شو پلار سره منډه ترلې والی علماوی عموما دا د 12 کال ابراهیم علیہ السلام د دې ذوالحجې راتلونکې میاشتې چې څوره د پس بره وخیږي دې میاشتې په 8 شپې خوب ولید خوب کې ورته الله دا حکم کوي چې دا بچی حلال کړه الله اکبر سخت نه سخت امتحان شروع شي نو چې دې د خوب راویښ شو دا 8 د لوی اختر نه میاشتې 8 ده ایته یوم الترویه وای نو بعض علما وای وی ترویه سوچ کول او فکر کولو ته وی دې په دې سوچ فکر کیو چې دا خوب می څنګه دی دا خبره غلطه ده د پیغمبر خوب وحی الله چې پیغمبر ته وحی راولېږي نو پاغه په پټه نه ساتي پاغه پوی خبره یې دا معنا غلطه ده چې سوچ کو چې دا خوب د خدای را طرف نه دی او که شیطان د طرف نه پیغمبر ته شیطانی خوب نه کیږي دا الله را طرف نه او چې د دې خوب څه مطلب دی نه په مطلب هم پیو ترویه ورته ولې وایي یا خدا چې سوچ او فکر کیو چې دا زوی به څنګه حلالوم اډر د زوی دی څنګه به حلالوم په کومه طریقه به حلالوم څه به کېږي څه به نه کېږي خو راجح قول بیا دا نه دی ادا دی چې دا ترویه اوښانو سیرابولو ته وایي دا چې په دغه ورځ باندې خلک مینا او عرفات ته ځي نو په دې اتم اوښان سیراب کي بیا په عرفات او مینا کې اوبه نه میلاویږي په دا شپه باندې بیا خوب ولیده او دا 10 ورځ باندې بیا خوب ولیده په شپه باندې خوب یې ولید عمل پې کوي خو سوچ فکر کوي چې دا څه طریقه به کوم زوی به څنګه حلالوم اوس ماشوم زوی وي نو زه به حلال کړم خو د 14 کالو ماش هلک دی مور سره به څه کومه او دا به د حلالولو طریقه به څنګه وي خدای پاکه بیا دا نه وایي چې الله دا حکم بدل کړه ور عاشق دی دا نه وایي چې خدای دا خو سخت حکم دی الله دا بدل کړه مونږ باندې لږ تکلیف راشي ټینګېدې ورته نه شو مونږ بیا د خدای نظاره شروع کو په کار هم دا ده چې داسې وکړو مونږ هغه بر صلاحیت نه لرو کوم چې هغې کې صلاحیتونه دي راغې اوس دوی سره مشوره کوي بچې دلته خو راشه ځان لشه ځان لیکه د مور نه یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک بچې خوب وینم چې د تا حلالوم نو فانظر ماذا ترى څه سوچو که څه د خیال دی نو دلته زمونږ د طالبان بیا سوال کوي چې د پیغمبر خوب وحی وي او الله ورته ووایي چې حلال که نو زوی سره مشوره بیا ولې کوي وی مشوره دی له نه کوله چې زوی تیاریږي نو حلالوم او که تیار نه شو نه حلالوم مشوره دی دپاره کوي چې زوی مې په رضا آماده کېږي او که په زور که په رضا آماده کېږي د حلالولو جدا طریقه ده او که په رضا نه کېږي د زور خبرې نو بیا به ولې څه بل څه به خوب کې به کوم یا په زور به راځي څه چل به کوم او بل دا دې ورته پته وه چې زما زوی دی د دې به زما د حکم او د الله د حکم تعمیل به کوي فرشتو ته ښایي دا خبره چې په زور مې ګورې نه دی حلال کړی زوی مې هم تیار دی بچې ورته څه وایي دا ورته چې بابا خدای نه سوال وکړه ما مرګ نه بچ کی دا ما ولې حلالوي دا نه وایي او ته څه وایي یا ابت افعل ما تؤمر بابا چې د خدای طرف نه څه حکم درته کېږي فوراً عمل کوه او که حلالول ډېر ګران دي خو ستجدوني ان شاء الله من الصابرین ته به ما د صابرانو نه ومونې زه به ډېر صبر کوم
زه به صبر کوم انشاءالله. ښه بچې داسې کوه، مور ته دې غږ مه کوه، او رسۍ م راواله او چاړه م چاړه خو ده راواغېسته خو رسۍ راواله، ځنګل ته ځو. کور مور ته وایي ځنګل ته ځو، بابا سره ځنګل ته ځم، رسۍ م راکو، چاړه م راواغېست، روان شو. دومره لرې لاړ شو چې دا اواز د مور وونري، دومره لرې به ځو. او دومره لرې لاړ شو چې هغه هوا دې په دې مور را نشي. نو مینا اوس خو غر کې سورنګ دی، نو لاره اسانه شوې ده، مخکې خو سورنګ نو 3.5 کیلومیټره نه زیات مزل دی. چې اوس دوی څنګه لاړل، دلته کې شیطان راغی. شیطان خو کوشش کوي رکاوټ اچوي. بی بی هاجرې له راغی، چې ته خبرې چې دا زوی درته کوم خوا بوته؟ وی نه. وی چرته یې بوته؟ وی پړې یوړو او چاړه ماړې یوړله او سخکار به کوي، او یا به ځنګل نه خشاک مشاک به راوړي که نه. وی دا زوی د لالالی. وی قمقله داسې بوډا پلار، پیغمبر پلار او رحمدل پلار، او د اسماعیل په شان د ځلیدونکي خشته ملغلره زوی، داسې پلار به داسې زوی لال کي؟ نو شیطان دلته وخپېده. وی ستا خاون وی چې ما ته الله ویلی دي. ښه وی چې الله ورته ویلی دي نو حلال دي کي، زه په مخه دې ښه رکېږه. مایوسه شو. چې مایوسه شو راغی ابراهیم علیه السلام ته. ابراهیم علیه السلام ته وی د یو سړي په شکل کې راغی، څه کې؟ وی غرض دې څه دی؟ وی خبر شویم چې دا زوی حلالی. وی او دا ولې حلالی؟ ما ته الله حکم کړی دی، خوب کې راته الله ویلی دی. پام کوه، خوب خو یو شان نی، خوب به این یو شان ته مطلب به بل شانی. خوب به دې لیدلی خدا الله به دا مقصد نی. نه ما ته پته رم دی مقصد دی. دا ورته وی قابیل لګې شو او خپل رور حابیل یې مړ کړ، په قتل الله څومره خفه شو. دنیا کې لوی انقلاب راوسته، قتل کې زوی وجنې داسې کې. ابراهیم علیه السلام ته زمو د قابیل منځ کې فرق دی. قابیل د دنیا او د ښځې دپاره زوی رور وجه، او زه د الله د رضا دپاره دا بچی لالو. بیا ورته وی لږ سوچ وکړه، ګورې دا خبره داسې نه ده، ماشوم بچی دی او که د حلال که بیا ګوتو له بس را نه شي. بس کاڼې را واخېستو، ښه مضبوط یو اووه غوزارې پې په 7 کاڼو کړل. هغه خدای په ځمکه ننویسته. دوباره ولا بیا راغی، په دریم ځل ولا بیا راغی. اسماعیل علیه السلام ته موسوسې واچولې چې هغه کوم ځای کې په شیطان باندې اووه غوزاره 3 ځله کړي دي، او شیطان الله په ځمکه روک کړی دی، هغه ځای کې سلي ولاړ دي. اوس خو خیر سلي نه دي، دیوالونه دي، او دا خلک ورته شیطانان وایي. غټ شیطان او منځنی شیطان او لومبنی شیطان. دا شیطانان نه دي، شیطان په هغه ځای جوړ شوي دي. هغه ادا بس الله ته خوښه نه ده. هغه د بی بی هاجرې ادام خوښه ده، حاجیان به هلته منډې وایي، 7 چکرې به لګوي. او هغه د اسماعیل او د ابراهیم علیه السلام د شیطان د ویشتلو ادام خوښه ده. نو چې اجال لاړ شي نو هلته کې په 7 کاڼو باندې هغه شیطانان ولي، اصلي ولي. د مینا میدان ته بوت. چې میدان د مینا ته بوت، بچی اوس به څه کوو؟ اوهو سخت امتحان شروع شو. بابا چې څه حکم یې په هېڅ پروا نشته، ته دې خوښه یې کوه. بابا یو څو وصیتونه مې واوره، باقي ستا خوښه ده. یو وصیت مې دا دی چې چاله راته ښه تېره کړه. هسې نه ته بوډا یې، لاس دې وړقي د خدای په حکم کې ناراستی را نشي. نمبر 1. دویم به دا چل کې چې زر به چاله راکاږي. سوچ به نه کې د الله حکم دی، مونږ د خدای یو، هېڅ فکر مه کوه. د خدای په نوم قربانېږم، پروا مې نشته. او دریم به دی چې د الله سپې راله مه تړه. ته به ماله د الله سپې وتړې زما په خوښه، خو سبا به د الله فرشتې وي چې دی جوړ په زور